شونډې مې لمبه شوې چې سوجام ته رسېدم تیره مې ځواني وه چې جانان ته رسېدم شونډې مې لمبه شوې چې سوجام ته رسېدم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم سید واسق بالله. د وخت تاسو مونږ یوټیوب چینل باندې هم ګورئ او مختلفو ریډیو سټیشنونو باندې تاسو هم مونږ اورئ به د خیر سره. نن زما سره چې دی نو د خیبر پښتونخوا سره د پښتني سیمې سره تعلق لرونکي هغه ټیلنټډ زمونږ فنکاران چې دي، آرټسټان چې دي، هغه ناستي چې د هغوی اوسنۍ سندره چې د هغه ډیره زیاته مشهوره شوه جام دومره مشهور شوه چې د هغې شاته بیا نور ډېرې خبرې چې دی نو په هغې کې مخې ته رالې، په هغې باندې به هم ډسکشن کوو. د جام آیډیا څنګه راله، آیا دا ځوان کول چې کوم دی که موږ وګورو، ارشو بنګش زموږ سره دی، فلم میکر دی، پروډیوسر دی، یو ډېر ښه ټیلنټډ ملټي ټیلنټډ چې دی انسان دی. د هغې سره سره چې دی زموږ سره جنید کامران صدیقی دی. he is a very well educated guy او لږ رینډملی به مونږ لګیا یو د دې سره سره یو ښه سنګر او د هغې سره سره چې دی نو مونږ سره ارسلان هم دی، ارسلان شاه. نو د دوی نه به پوښتنې هم کوو او د اخره کې چې دی نو تاسو به جام هم د خیره سره اورئ. د ټولو نه اولنۍ زما کومه پوښتنه چې دا نه هغه زه د ارشو بنګش نه کول غواړم، ځکه چې هغه په خپله دنیا داسې سندرغاړي زمونږ شته دی، زه نومونه اخیستل نه غواړم چې هغې سره دوی ډېر زیات ځان کړولی دی او داسې ډېرې ښې سندرې چې هغه نن سبا زموږ په انډسټري کې موجود دي. نه د هغې نه شاته د داسې غونډه کې خلکو چې دی لاس موجود دی. د هغوی نه صرف دا پوښتنه د جام حوالې سره کوو چې آیا جام راله، د جام آیډیا څنګه تاسو ذهن ته راله، او د هغې نه پس بیا جام غیبه شوه، دا سندره ولې غیبه شوه، دا کلام ولې غیب شو، د دوی نه په خپله پوښتنې کوو. موږ سره اوسئ جي. بیسیکلی جام باره کې خو دا وایم چې جام یو کمرشل صوفي ټریک و او میجورټي لکه خلک چې کوم دی نو کمرشل میوزک لکه کوي، خو هغه لکه هغې ته هغه لیریکس بیا ډېر غلط ور واچوي که نه. مخکې چې کوم خلکو دغه مافیا کتلی د هغې چې کوم دی بس خالي پیسو ګټلو دپاره کار روزګار ته جوړ کړی او ډېر زیات لکه هغې چې کوم دی نو دا لیریکس په دې شیزونو باندې هغه نه خواري نه ده کړی که نه. نو بس چې څه شاعر ذهن ته راغلی دی بس هغه ورویستي دی ته دی نه کتلي چېرې دی یوت ته څه غلط میسیج ځي یا دی کې بس مخکې جنریشن به دی نه مینیپولیټ کېږي. نو جنید کامران چې کوم دی خو ډېر وخت نه لګیا دی، داسې ارسلان هم ډېر وخت نه لګیا دی، میوزک کې ډېر زیات انوالو او میډیا کې ډېر زیات لکه کار کړی دی په دې دغه کې. خو جنید چې کوم ټریکس هغه په زیاتر چې کوم دی نو پښتو یو ټریک کړی، هغه یو نان کمرشل ټریک و که نه، د ځان دپاره دغه کړی ژوند نوم باندې یو ټریک دی په یوټیوب باندې پروت دی. نو د دې چې کوم دی اربن میوزک بیسیکلی د شوق دی اربن میوزک سره. نو د هلته کې لکه انډیا ریکارډ لیبل سره هم کار کړی دی، مشهور غانې ورکړي دي او هجر بالکل. نو هغې نه بس ما دې ته وویل چې یاره دلته کې چې کوم دی دلته یو داسې یو مافیا سیټ دی، یو داسې خلک سیټ دي چې هغه به تا دغه کوي، خو که ته ایون که ته دلته کار کول غواړې نو بیا به دا پکې لکه دا خبره پکې طی ده چې هغه به تا تنګوي. نو ما د ایکسپیریمنټ کتو دپاره ته ما و چې راځه یو کمرشل پروجیکټ کوو پښتو کې او لیټ سی چې څه کېږي، لکه آیا دا زموږ ته تجربه ده دا کامیابېږي او که نه. نو ما ورته وویل چې خو کمرشل صوفي میوزک خو به کوو، خو لکه کلام به پکې مونږ د رحمان بابا یا د غني خان کلام به پکې مونږ اچوو. ایګزیکټلی لکه خلک کمرشل میوزک کوي. ریسنټلی مو یو ټریک نوم نه عالم یو نو هغې کې ټریک کې چې کوم دی لیریکس داسې دي چې زه به شراب خرڅوم او ته نسوار خرڅوه او ته نسوار کوه، لکه ډفرنټ شیزونه پکې لکه روان دي که نه. لکه دا نه دي کول پکار، لکه لیریکس ته خامخا کتل غواړي ولې چې دا هلته خلک ګوري اوري. هغه زه ایون چې مونږ اوس د جام چې کوم ټریک دی مونږ چې کله په کوڅې باندې تېرېږو یا گاډي کې یو نو ماشومان داسې تېر شي نو دا ورډز استعمالي، ډېر خلک پکې وایي چې لاره پرېږدئ، ډېر خلک پکې څه وایي، ډېر خلک پکې نو هغه شراب یو ماشوم په ورډ باندې هغه ته چې دغه کوي نو هغه یو مشر کس رواني نو هغه باندې وسونه بدلېږي، هغه مونږ انډرسټینډ کوو چې لکه هغه باندې وسونه بدلېږي. او نو هغه به خپل زوی ته هم وایي چې لکه ته هم میوزک سبا مه کوه، ته به هم بیا دا شراب او دا کیسې میسې ته به دغه کې. نو مونږ چې کوم دا ټریک و لکه خلکو ډېر زیات خوښ کو دا صوفي ټریک و او کمرشل مونږ ټچ ور کړی او سټایل هم په معمولي لوډ ډي او رتن سټایل هم والا ورکو نو خلکو ډېر ښه خوښ شو، ډېر ښه ریسپانس و د دې.
جی جی دا وایي چې دا سانګ کله راغې دا سانګ چې دی نو دا راغې او د هغې نه پس چې دی نو دا 2.1 میلیون سمثینګ 2.2 میلیون ته چې دی نو په 2 ویکس کې دننه چې دی نه دا ورسېد د هغې نه پس دا سانګ چې دی نه دا د یوټیوب نه غیب شو څه وجوهاتو دا چېرته لاړو بیا واپس څنګه راغې نو ما خو تاسو ته سټارټ کیو چې دلته ما ویل چې یاره داسې خلک دلته دېخې داسې خلک موجوده ده لکه نه پرېږدي بالکل مافیا لکه اوس لیسنرز ته خو پته نه چې لکه دلته کیم یو په دې آرټسټانو څونه هرډلز او دا شیزونه دلته فیس کوي کنه هغه خالي اوري زما आवाज درځي خو زما کوېسچن دا چې آیا د آرټسټانو په خپل مینس کې د یو بل نه جیلسي دومره شته دی موجوده ده آرټسټانو هم جیلسي او بل ډېر خبره چې لکه امپورټنټ خبره ده چې یو کس په آرټسټ نه خو هغه آرټسټ یوز کوي او هغه په سر باندې پیسې دغه کوي هغه غلطي مشورې ورکوي هغه یو سیستم روان کړي غلط سیستم به روان کړي نو هغه غلا به مشوره ورکړي چې یاره بس دا یو کار کوم نه بس ایگزیکټلی دا کله یو خبره به زه اډپ کوم چې کله دا سانګ ډیلیټ شو هغې نه پس کوم دی ډېر کسانو راته کالز وکړل که نه ارشو ته هم ارسلان ته ما ته هم بیسیکلی دی ور ټراینګ ټو مینیپولیټ اس که نه چې د دې شاته دا کس دی که نه یو دا غوښتو چې یاره د سپیسیفک نیم چې کوم دی په کیمرا اسکیپ ګوټ تاسو نه جوړو دا خپل چې لکه بندوق تاسو ایگزیکټلی نو بس اوبویسلی داسې کسان شته دي مارکیټ کې چې کوم دی هغه نه غواړي چې نیو فارمز اف میوزک انټروډیوس شي زموږ کې پی انډسټري کې زموږ انډسټري سټرانګ شي نو بیسیکلی همدغه ریزن وه چې دا مافیا چې کوم دی دوی موږ ټارګېټ کړو او هغې نه پس چې کوم دی موږ ارشو واز دیر ود می ارسلان واز دیر موږ چې کوم دی وی فایټ بیک او هغې نه پس چې کوم دی دا شی موږ واپس په یوټیوب باندې چې کوم دی ډېره ښه خبره ده جنید د ټول ناول خو تاسو درې واڼو ته زه مبارکباد ویل غواړم افټر ا لانګ ټایم دومره ښکلې چې د نه هیټ تاسو پښتو میوزیک انډسټري ته ورکو تاسو نه زه دا تپوس کول غواړم چې آیا جنید څه کار کوي د جنید بیک ګراوند څه دی جنید میوزیک ته ولې راغی ته یو ینګسټر یې ته ایجوکیټډ یې نو زه یم چې دام ته زمونږ کتونکو ته او اورېدونکو دواړو ته ووایې د خیر سره میوزک خو بیسیکلی فرام د ویری انیشیل ډیز سکول ډیز نه زما ډېر خوښ میوزک که نه آی یوز ټو رایټ لیریکس اینڈ آل هغې نه پسې کوم دی ورو آهسته زما یو بینډ و انیشیلی 3-4 کال ما بینډ سره تېر کړل هغې کې چې کوم دی ما ډېر لرنینګ وکړل دین آی میټ ارشو بنګش دا خو اوبویسلی ارسلان چې کوم دی ما سره ان ټچ وه کله چې موږ ځان ایکسپلور کړل چې یاره اوس this is the right time to introduce new music into this KP industry basically ارشو چې څنګه وای زه پنجابي اربن میوزک یا R&B hip hop music زیات اورم کنه hip hop نو هغې نه زه انسپایر یم so I thought why not to fuse this thing in Pashto lyrics ٹھیک شو اور ارسلان is my kind of guy energetic دی young دی نو frequencies زموږ درې واړو ماشاءالله میچ شول او جام په صورت کې تاسو ګورئ ماشاءالله اټس بین 3-4 ویکس ناو او وایرل دی په هر پلیټفارم باندې بالکل تhank you so much چې څومره زموږ ویورز دي لیسنرز دي جی شکریا ادا وکړو جی ډېر تاسو مننه ارسلان نه دا پوښتنه کوم چې ارسلان که تاسو مینوالو کتلې لیدلې په ویډیو کې ارشو ډېر ښکلی پرفارم کې وسره مطلب پرفارمنس وسره هم ډېر زیات ښکلی کړلی نه آیا دوی به خپل تعارف هم وکړي چې آیا څه ایکسپیرینس د دوی دی په میوزک انډسټري کې او د هغې سره هغه څه وجه ده چې دوی میوزک طرف ته چې دی نه دا رارل او خپل فیوچر په کم نظر په میوزک کې دننه بیا سپیشلی پښتو میوزک انډسټري کې دوی ګوري ارسلان شاه نه به دا پوښتنې زمونږ جی میوزک خو چې کم دی نو سچ از ما چې کله سټارټ اغستی و نو ما ته هغه ټایم کې پته لګېدلې وه چې دې کاینډ آف میوزک چې کم دی نو په پښتو انډسټري کې نه چلیږي هغه ایکسپریمنټس چې کم دی نو یو خدای چې کمزورې سړی مطلب چې یوازې سړی ایکسپریمنټ نشي کولی ټیم نه بغیر ایکسپریمنټ ټیم ورک نه بغیر ایکسپریمنټس چلیږي نه او بیا چې دومره غټ ایکسپریمنټ چې ته لیرکس هم مطلب ډېر سلیکشن کې په لیرکس کې بیا ته کمپوزیشن کې هم ډېر زیات خیال ساتي بیا ته هغې له هغه ته څنګه کور کوې مطلب دا یوازې کس کار نه دی دا ټیم بالکل یو ټایم پکاري نو چې کوم ایگزیکټلی مطلب پلیټ فارم هم پکاري کم ټایم کې چې موږ هغه میوزک کولو نه نه چلو ته پته وه ویټ مې وکړو محنت مې وکړو لرنینګ مې وکړو نور مې زده کړو چې نور هغه ټایم کې او هغه ټایم کې پاور یې نو ته مارکیټ سټډي کوي چې یار ینګسټرز چې کوم دي زموږ وختونه چې کوم دي څه اورېدل غواړي
मतलब दे नीड चेंज अमुक چې کم کمنټ سیکشن د تاسو لاړ شي په یوټیوب چینل باندې یا ایوری پلیټ فارم باندې لاندې چې کم دي کمنټس لیکلي دي چې یار لکه that's the music we like or we want to listen to it in future as well کنه نو خلک اوریدل غواړي یا نیو میوزیک یورپ نه جرمني نه چې څومره پښتانه دي زمونږ کنه افغانستان سایډ افغانستان اسپیشلی د افغانستان نه ډیر زیات په ټرینډینګ کې روان ایگزیکټلی نو ایگزیکټلی مې څه دی نو دا جدي موږ ته پته ولګېده چې یس یار خلک خو چې کوم دي خوښۍ لګیا دي چینج خوښۍ لګیا دي نو بیا موږ وایو چې یار اوس چل دی مقابله خو د ډېره سخته صحیح ده موږ کمزوري نه یو مطلب داسې کمزوري نه یو الحمدلله شکر دی چې موږ کې طاقت شته دی مقابله مطلب دا نه چې موږ بس غلط وار کو خپل دماغ به استعمالو خپل ایجوکیشن کم تربیت موږ ته ملو شوی دی هغه تربیت په دایره کې بدلنه اوسېږو موږ مقابله کوو زموږ نشته مقابله نشته چې کم نه غواړي میوزک جوړ شي دا دونه جانرز ایکسپریمنټس شي د جانرز کې اور یو عام او لس والا چې کم کسي یو عام کسي هغه لاړ شي انټرنیشنلی پاکستان ریپرزینټ کی چې دا کلچر دی پښتون نو د دې مطلب دا شو چې تاسو ګول انټرنیشنل لیول ته ایگزیکټلی هم د تاسو ریپرزینټیشن په انټرنیشنل لیول باندې ایگزیکټلی نو اوس چې موږ ته پته وشولې ده چې یس خلک خوښي لګیا دي نو اوس موږ نورم ډېر کار شروع کړی دی ان شاء الله ایگزیکټلی موږ پروجیکټس روان دي او هغه ان شاء الله زموږ صرف سپورټ پکار دی خپل چې کوم چې څومره جی څومره چې کې دی او کتون کې دي څومره چې دي صرف دا سپورټ راکې نو دا خبره مطلب زه غلطه نه کوم ودین ایئر ان شاء الله انټرنیشنل لیول ته زموږ میوزیک برسي ان شاء الله نو ګران کتون کې چې دی اوریدون کې چې دی نه غدوان چې دی نو په دې دور کې چې دی نه په دې سلسله کې موږ سره موجود دي د دوی ډیره شکریا هم ادا کوم او دا د پښتنو د پاره یو ډیره د ویاړ او د فخر خبره ده چې داسې قسمه ایجوکیټډ خلک زدا بالکل نه ویل غواړم چې کم ان ایجوکیټډ خلک دی هغه نه پويږي وی هغه مونږ عزت کوو هغه موټیویټ کوو واه ډېر خلک دیشي تسپک نظر سره ګورتا ته مو چې لیریکس دا وځي لکه میوزیک هر چا خوخي هر یو کس خوخي لکه زمونږ مشران چې وګورو هغه مو وادونه کې میوزیک اوري خو چې بیا لیټ سپوز کوس یو واده کې یو غلط غانه ولګم لیریکس ولګم یو کس روټي خوري یو کس چې کوم مشر کس ناس دی هغه شراب مراب الفاظ ګوري نو خو بخا مخا کستوي چې یار بن کا بالکل ایگزیکټلی بالله وی یو بل خبره ډیر ضروری ده امپورټنت از به منشن کوم ایجوکیشن زګه هم ضروری ده د فیلډ کې چې تبه قسمه کمپنیانو سره کانټریکټ بکې لکه ډیفرنٹ ټایپ اف کانټریکټس وستا مخې درازي کنه لکه انټرنیشنل ریکارډ لیبلز دی بهر ملک کې خلک کار کوي کنه نو هغه د لپاره ایجوکیشن ډیر امپورټنت فیکٹر دی تب هغه څنګه ټیکل کې څنګه وډیل کې صحیح نو دیٹس د مین تھنگ جی بالکل نو ډیره مننه او ګرانو کتونکو ته داوم ویل غواړو او ریدونکو ته هم د خیر سره چې جام چې دی نه کدا لګ د تاسو ګنګناو کې زموږ د مینوالو د پاره ناغه بیا ډیر زیات روپې خو بنا لای کنه د دې کاره به ریکارډ کړي دا کاره خو خېټه پس یاره دومره زلو به ویل کنه خلک دومره خوخي لګا ډیر زیات مطلب تنګي ګونه په دی باندې مونږ خوشحالي کوم یار چې موږ ته پته و چې تاسو داسې میوزیک خوښوئ نه یار دا خو موږ 2-3 کاله پهله بیا راغلي موږ ولې دومره بیا ټایم ویسټ کړو خو یس شور بالکل او بل د دې سره سره چې ارشو صاحب خپل ګیټار را لیا برابرې نو موږ به دام دعا کوو چې د دوی کم نوي را روان پروجیکټس دي الله دې کی چې هغه کامیاب شي او د هغې سره سره چې لپاره سپورټ سخت ضرورت دی ځکه چې مطلب دا د 3% فایټ نه دی دا د هول نیشن د هول جبه فایټ دی او که غواړي چې انټرنیشنلی میوزیک زمونږ میوزیک مطلب غواړي چې خم ماډرن طریقې سره لاړ شي نو سپورټ وایي چې سپورټ کوي نو بیا زموږ کوالټي موږ به کوالټي سره موږ به کمپرومایز نه کوو it feels so good چې کله د کمنټس ګورم چې یار we are proud of being پښتون and that's the music we want in our industry no یقین کوي it feels so good yeah exactly او د دې مطلب هم دا دی چې دا ځوانان چې کم لګیا دي نو دا د یو ښه ریپرزنټیشن د پاره چې دی نه دا لګیا دی او دا ډېره ښه ده نو دوی نه به په یو ځای باندې کار کو لګیا یو نو موږ به عمر یې په خلک وخی نو سپورټ چې کم دی نو اټس on the first priority اوکے د خیر سره د جام سٹارټ چې دی نه دا به اخلو د خیره بس دا به هم دلته یې او اواز چې دی نه دا به راکا کې د خیره جی شونډې مې لمبه شوې چې سوچم ترسېدم تیرا مې واري وا چې جانان ترسېدم شونډې مې لمبه شوې چې سوچم ترسېدم
తీరమి వాచి జానాంతరసీదం జాంతరసీదం ఒక జానాంతరసీదం జాంతరసీదం ఒక జానాంతరసీదం శుండి మిలంబ శుచి సో జాంతరసీదం. Thank you so much.